بسم الله الرحمن الرحيم. دي زمان مدرولي وإن لم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل حديثه وصار مستنكرا. تاسو متوجه شي موږ ویلو د راوی د صفاتو په لحاظ سره د خبر واحد دو اقسام دي. یو ته معروف ویل کیږي او ته مجهول ویل کیږي. معروف هغه حدیث ته ویل کیږي چې دا غیر راوینا ګڼ روایتونه نقلی کا ډیر روایتونه په باب د حدیثو کې خلکو ته معلوم ویل کا ابو هريره رضی الله عنه وغيرها. مجهول هغه ته وای چې دا غنه یو یا دو روایتونه نقل وی، یعنی په باب د حدیثو کې مجهول وی خلک نه پیژني. به معروف موږ دوه قسم ویلو. یو معروف هغه کم چې په فقه او په اجتهاد کې معروف، عدالت هم پکې او ضبط حفظ هم پکې او ضبط هم پکې او ور سره سمو اجتهاد او فقه کې مشهور. دغه شان راوی خبر به مقبول وي اتفاقا کا او مقابله کې چې قیاس سره چې قیاس به فریق دو مثالونه ولور کړو کتاب. دویم نمبر هغه معروف دی چې هغه په عدالت حفظ او ضبط کې معروف وي خو په فقه او په اجتهاد کې معروف نه وي. دا سي راوی روایت به مقبول وي په دې شرط باندې چې قیاس پکې بالکلیه نه پرې خودل کیږي. کچری من وجن په قیاس پرې خودل به مقبول وي، قیاس به دې مقابله کې بریدو. او کچری دغه شان راوی روایت دا سي او چې هغه من کل الوجود قیاس مخالفو، لکه په حدیث د مسرات کې من خبره کړې و نبی من قیاس خلو دا خبر روایت به بریدو. به ویلو چې کوم مجهول دی دویم قسم دی، پنځه صورتونه دي، پنځه اقسام دي. اول نمبر مجهول راوی دا څه دی چې سلف او داغه روایت کړي او داغه د صحت گواهی ور کړي نو موږ دا به مقبول وي. دویم نمبر چې سلف او داغه روایت کړي او د صحت گواهی نه ور کړي بلکې سکوت یې کړي موږ دا مقبول دي. او دریم نمبر چې سلف او ته د روایت راغلي بعضو نقل بعضو رد کړي او بعضو قبول کړي، لکه د عبد الله بن مسعود جن واقعا په بیان کړي و یادم شي کنه. نو دې باره کې موږ حناف راځي دا به مقبول وي. څلورم قسم چې سلف او ته د راوی روایت راغلي سلف او به صرف د رد حکم لګولي رد کړي والله هیڅ چم نه قبول کړي. دې ته به څه ویل کیږي؟ دې ته مستنکر ویل کیږي اصل کې ها. او دا بل اتفاق غیر مقبول دی. دلته را رسیدلیو کنه عبارت کې تر رسیدلیو. دې لپاره مثال څه وی؟ یو زنانه وا صحابیه فاطمه بنت قیس نومیو. دې خبر ورکړه دې خبرې چې ماته خاون طلاق را کړو درې طلاقونه او ماته نبی له سلام نه نفقه زمانه لپاره مقرر کړي او نه سکنا مقرر کړي. اصل کې په دې مسله کې بحث وو چې کومې زنانه ته درې طلاق ملاو شغې د باره با نفقه او سکنایي کوي با زمونږ د امام سے برای د چې نفقه به ولهم وي سکنا به ولهم وي. هغه زنانه ته چې طلاق باین ورته ملاو شوی یا درې طلاقونه مغلظ ملاو شوی. او امام مالک امام شافعی سے وایي صرف سکنا به ورلا او امام احمد ابن حنبل سے وایي صرف نفقه به ورلا. یعنی د دواړو د امام سے غیر څوک نو قائله نه دی قائله. صحابه په زمانه کې بده کې اختلاف نو دي زنانه ویل چې مال نه نفقه مقرر کړي او نه رااله سکنا مقرر کړي و. دا دې یو روایت خبر روایت ده ها توجه کوئ. صحابه ته چراله صحابه او عمر زنو تراله دا خبره عمر زنو ویل لا ندو کتاب ربنا وسنه نبینا بقول امراد. من د رب کتاب او د خپل رسول حدیث داغه خبره دیو زنانه په قول نشو پرې خو دلې بدل لګي خبر او ته یاد دا وته کته دروغ یو کرشته وي دا پته نه لګي او به دا کشر رشته وي نو یاد دی ورته کنه یې رب راغلی دا خبره دی راشوي دا دې وجنمن دیو زنانه د قول د وجنمن د خپل رب کتاب او حدیث د رسول نشو پرې خو دلې. رب کتاب نه مراد دا ولا تخرجوهن من بيوتهن آیات ده کنه لا تخرجوهن من بيوتهن. او د سنت مراد عمر جنوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها النفقه والسكنى. نفقه بمولوي سكنى بمولا. نو دا خبر روایت دی فاطمه بنت قیس خبر روایت دی
صحابه ته چراله صحابه صرف رد کړلو دې ته څه ویل کېږي به مستنکر معنی عمل کول جایز نه دي ښا اخیره قسم پاتې شو کنه پنځم قسم چې سلف ته روایت د سر راغلی نه ور اول قسم دا چې سلف ته روایت راغلی گواہی د صحت به ور کړی او سلف ور دویم نمبر روایت قبول کړی خدای سکوت به اختیار کړی رد به نه کړي او د صحت گواہی نه ور کړی دریم نمبر بازو رد کړي بازو قبول کړي څلورم نمبر سره رد وی پنځم نمبر سلف ته سر روایت راغلی نه نو نه به رد راغلی او نه به یعنی سلف روایت نه نقل کړي خاطر دا خود دویم پشان شو دویم کې خو نقل کړي مو خو نه به رد کړي شهادت د صحت نه وکړي او دلته راغلی نه دی روایت نه رد پکړې دی او نه ولا شهادت د صحت کړي دی دې به حکم وي نو دا وې دې باندې عمل کول جایز دي ښا هغه موږ مخکې خلاصه کې ویلو کنه اوس عبارت کې لګو غوړي ولم يظهر من السلف يو كشري ظاهر نشي السلفنا الا رد مگر صرف رد وي ولم يقبل حديثه دا سی راوی حدیث بنا قبلی کی وسوار مستنکرا دا به وګرځي کی مستنکر وان کان لم يظهر حديثه کشري دا پنځم قسم شوخه کچری دا خبر وای دا سی چني ظاهر شوی حدیث ته مجهول راوی فسلبو کی ولم يقابل برد ولا قبول او مقابلنی شوی دی رد سره او نه قبل دو سره اولم يقابلم سیده چې مقابل نه جوړ شوی دا رد او د قبول نو لم يجب العمل عمل بنه دی واجب به بدغه حدیث باندې یعنی دی مجهول حدیث باندې لكن العمل به جائز لیکن عمل به جائز دی ولی لأن العدالة اصل في ذلك الزمان عمل به جائز ولی دی وذکر زمانہ د خیر زمانہ وا صحابه او زمانہ او د عدالت زمانہ وا عمل به کولې شو خدای چې سلف او تعادل ویل نه دی ای ته دی وجنبی عمل واجبونه انو د سلف رد کړي دي چې موږ وایو چې نه مستنکر دي دوړ نه بو باسوغه لأن العدالة اصل في ذلك الزمان واذا كان عدالت اصل له بدغه زمانہ کې حتی ان روایت مثل هذا المجنون دغه شان مجهول کس روایت پر رسنو خلق کې راشي رسنو خلق کې دغه شان خبر روایت راشي او د داسې کس وی چې غنا عدالت معلوم وي غیر عدالت معلوم وي فسق معلوم نه وي به غیر مقبول به عمل به جایز نه وي ولی رسنی خلق چیو کنه هو زمانه د عدالت ولنه فسق فجور به کې غور شوی حتى ان روایت مثل هذا المجهول روایت مثل هذا المجهول تر دې چې روایت د دغه شان مجهول کس فی زماننا لا يحل العمل به زمان په زمانہ کې عمل به حلال نه دی جایز نه دی بظهور الفسق ذکر فسق ظاهر شوی دی فصار المتواتر يوجب علم اليقين مریض بس خلاصه بیانې د حکم به اعتبار سره کا ټول څو قسمه جوړ شو ورته یو متواتر یو مشهور یو خبر واحد به خبر واحد کې اقسام وکا د هر یو بیل حکم بیانې وای خبر متواتر چې دا دلیل قطعی پیدا ور کوي څوک خبر متواتر دا یقین پیدا ور کوي قطعی یقین پیدا ور کوي یقین معنا په دې خبر متواتر سره چې کوم خبر راشي اب یقیني تور منو او جانب مخالف کې به هیڅ قسمه احتمال نه وي لکه موږ مثال ویلو کنه چې امریکا موجوده ده نو موږ دا یقیني تور مانی منو چې امریکا شته ده او د دې جانب مخالف چې امریکا نشته ده دې بالکل فسو بيصد یو بيصد ګمان نشته دیو نمبر خبره مشهور دا د دې په مقابله کې د متواتر په مقابله کې به خبره موضوعي خبره موضوعي من غلط چې کم جزان نه جوړ شوی ځکه هغه کې د جانب موافق یو فیصد احتمال هم نه چې دا خبر اندغه شاند کم شي کوي به دوم نمبر خبره مشهور دا د تمانیت په دور کې تمانیت چاته ویل کیږي چې د ظن نبره د یقین نه لاندې لکه ظن بالفرض او تقدیر په 100% کې 60% دا ظن دی یا 70% ظن دی او یقین 100% دی نه دی نه راکوش 90% دا تمانیت دی 95% دا تمانیت دی چې کې مرجوح جانب مخالف احتمال موجود وي مرجوح ما ویل دا سړی ناشته
نو بده کې اوس لږ شاندا احتمال چې کې دې شي نه ناس دې ته تمانینت ویل کی او غالب ګمان دای چې ناس ته او خډیر ګمان په کې دام وی چې نه کې دې شي نه ناس ته ها غالب دار چې ناس ته به او ته څه وي به ځوند ده نو تمانینت په مقابله کې به دا جایز والا صورت دی کوم چې وختي تیر شو 5 نمبر هغه په مقابله کې مستنکر دی د تمانینت په مقابله کې څوک دی مستنکر د متواتر په مقابله کې موضوع او د تمانینت په مقابله کې مشهور په مقابله کې مستنکر او به خبر روایت چې کوم کې عدالت معروف راوي معروف موږ له مقبول وی کنه او یا مجهول کې اولنی درې اقسام وي ام مقبول ما مجهول کې اولنی درې اقسام څو مجهول کنه اولنی درې یادو اولنی درې دغه خبر روایت چې ګوره د متواتر په مقابله کې موضوع مشهور په مقابله کې مستنکر دغه څلورم قسم راځي دا کنه او د خبر روایت چې کوم معروف دواړه دي او مجهول کې اولنی درې دي د دې په مقابله کې د جایز ولا صورت دی پنځمه ټول قصه ختم شو کنه دا پنځه صورتونه څلورم نمبر مولا په مقابله د مشهور کې وګرځاو څلور پاتې شو او پنځم نمبر مولا د دې ولانو دریو په مقابله کې او د معروف په دوه مقابله کې شو په ورسېدلې وګورئ لکشن فصار المتواتر وګرځي د متواتر یوجب علم اليقین چې واجبې ثابتې علم یقین لرا او مشهور علم طمانینت لرا وخبر الواحد او خبر واحد چې دا ثابتې غالب الرای لرا والمستنکر منه او کم چې مستنکر د خبر واحد نه دی کم چې څلورم قسم وکا یفید الظن دا د وهم پیدا ورکی ظن مراد ظن نه دی کا وهم ته مراد دی وان ظن لا یغنی من الحق شیئا او ظن په مقابله د حق د یقین کې هیڅ پیدا نه ورکی معنی دار چې مستنکر به د مشهور په مقابله کې هیڅ پیدا نه ورکی دا متواتر په مقابله کې والمستتر منه اوس چې کوم مستتر د پنځم قسم دی دا مونږ له شابه مقابله کې ولنو درو په مقابله کې د معروف دواړو په مقابله کې او مستتر د خبر واحد نه فی حیز الجواز العملی دا په محل د جواز د عمل کې یعنی بدی دومره طاقت پکې شته چې عمل په وکی دون الوجوب د وجوب فائدہ نه ورکېږي ويسقط العمل بالحديث اذا ظهر مخالفته قولا او عملا من الراوي اسبلك ورغوري دا کیسه ختم شو لکه دلته په یو روایت کې چې توان پیدا شي توان داغه بچي حیثیت وی داغه بیان وسکي نو خبر روایت کې اول دروات په اعتبار سره بیان شوی به دراوی د صفات بل سره وشو دا کوم چې اوس ختم شو او اوس شکل بروایت کې توان راشي نو چې حساب به د روایت داغه بیان کوي نو وای کله چې خبر روایت وی حدیث خبر روایت یو کاری وی کا او راوی د خپل قولا مخالفت د خپل روایت وکي یو یا عملا روایت وکي عملا د خپل روایت مخالفت وکي دوا او یا ائمه کم صحابه دي غټ غټ صحابه هغه د روایت مخالفت وکي د روایت بغیر مقبول وي څه صورت شو درې راوی د نخبه البکر کې مدي ښا راوی د خپل د روایت مخالفت وکي قولا مخالفت وکي یا عملا مخالفت وکي یا ائمه صحابه چې هغه د روایت مشهوره یا خبر روایت دغه مخالفت وکي نبي با غیر مقبول ګرځي اول نمبر کوم یو شي قولنی وکي لکه ابو رزن حدیث ته شکل سپه یو لوخه غنده کی و بیری بینځي حدیث ته قولی به دغه نه چار تاسو کو فتوی دی وختلا سپه لوخه غنده کړي سو بیری وینځي وې درې پیری هشه کی حدیث ذکر شوی وګوره قولنی ولا مخالفت وکړو دا اوس غیر مقبول عملنی وکي اشاره جنا حدیث ته ايما امراه نکحت بغیر اذن وليها فنکاحها باطل هله شر جنا حدیث ته به چې د وريري خبر رااله نو خپل ول نکاح وکړه دغه پلان نو موجود
خیرم دې کنم دې اول ول د ولینه غیر د سرینه غیر نکاح نه کیږي د حدیثو دلته خپل خزر او د خپل ورې نکاح وکړه نو چې یو بل چا نکاح کول شي خپل په طریقه اولا کول شي یو زنانه بل زنانه نه نکاح کول شي نو خپزان له په طریقې اولا کول شي دې خبره پوه شو دیو جنا قبل حدیث تام متروک دے پریدو به کم قولی حدیث شعر زنانه نقل دی او چې ائمه حدیثو په مخالفت کړي ائمه حدیث دا ائمه صحابه لیل صحابه مخالفت کړي دا غیر بار مثال ما فاطمه بنت قیس ورکه حدیث عمر زنو مخالفت کو کنه اب غیر مقبول خبر باندې پوه شولې ویات ساتي یو د دې سره یو کې شرط هم دی شرط دا دی چې کله ائمه صحابه د یو حدیث مخالفت وکړي د خبر د حدیث مون پریدو خو په دې شرط باندې چې د حدیث عمومي بلوا کې وارد وکړه ظاهر حدیث کوم ځای چې غیر ظاهر کې حدیث وارد دی او به مخالفت وکړي به د دې دلیل نه دی دا پریدو راسي به کنه لکه مثال دا قهقهی خبره ده صحابه مونږ کې وخندل نبی له سامل ټول دی او د سونو دوباره وکي لکه دې حدیث یو لوی صحابي مخالفت وکي نو د دې حدیث د غیر مقبول والی دلیل به نه دی ولی موږ هغه ته پته نه وکنه ځکه دا غیر ظاهر دی په یو واقع صرف راغلی یو پیرا په یو مونږ کې راغلی کوم کسان چې موجود صرف هغه ته ظاهر وي نور د بني ظاهر شوی چې کله بالکل ظاهر ټول خلکو ته دا سي ضرورت کې حدیث وارد دی او به مخالفت کوي نبی به پریدو ورسېدلې به وګورئ لکشان وجه به په اخره کې دا ولی پریدو به معنی عمل ويسقط العمل او ساقطي کی بعمل بالحديث اذا ظهر مخالفته قولا عمل بساقطي کی بحدیث معنی کلا کلا چې ظاهر شي مخالفت د حدیث قولا ظاهر شي مثال امر لویلو یا عملا ظاهر شي د دې مثال ویلو من الراوی دراوینا بعد الروایت دروایت نفس بعد الروایت قید ولګو ښا ځکه قبل الروایت وی یا دې پته نه لګی چې دا مخالفت مخکې او کرست دي په دغه صورت کې حدیث نه پریدو کچري مخالفت مقدم وي دا راته پته ولګي نو به موږ دانش ویل چې حدیث غیر مقبول دی ځکه موږ وایي چې حدیث څو باندې نو راغله پلانې کاری کولو چې حدیث په ګراله وسې پرې خوتلو حدیث غیر مقبول جوړې دي شي همدغه شان کپته نه لګي چې کوم مقدم دی عمل مقدم دی دا کوم چې مخالف کړي کنه حدیث مقدم دی دا پته نه لګي نبی موږ دانش ویل یقین سره چې حدیث غیر مقبول دی ځکه دی ویل بعد روایت او من غیر یاد دې راوینه د غیر د بل راوی د بل صحابینا مخالفت ثابت من ائمه الصحابه او غد ائمه صحابه او نبی والحديث ظاهر سوی حدیث ظاهر هم وی ځکه چې حدیث غیر ظاهر هو لکه حدیث ظاهر وی لکه دا یو نبی علیہ السلام حدیث البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام باکره چې باکره سره زنا وکي سل کوړې به وو یو کال به شړو دا ظاهر خبره ده ځکه چې کله ودا حد جاری کېدل ټول خلکو ته پته لګېدل به عمر جهو د مخالفت کوي ائمه صحابه نه دیکھا ځکه یو کس یو بار وزنانه بار وشړل غیل ته به کار خشرو اته به کولا ولا ر ملاو شي کله کې پر خلکو نه شرمي کی بار وشړل نو به پورا اډه جوړ کی ته به کې کنه دوسا چې دیونه شړې نو به ول ذکر بدن کوم به بچي ته څوک بار نه شړما که چره دا حد به حد کې څوک د ځان نه تغیرات نشي کولای عمر زونه وای سل کوړه به وام بار به څوک نه شړم بلکې مرتد شوی او کوم مرتد شوی واغه یو سړی سره له روم ته زنا یې کړي روم ته چلاړل دي صحیح شو پیګه به خبره من او دا ظاهر حدیث هم دی لا يحتمل الخفاء عليهم والحديث ظاهر حديث ظاهر وي دا چې ظاهر چې احتمال د خفاء نه لري عليهم پایمه صحابه باندې ويحمل على الانتساخ اوس دا خبره د حدیث به ولی غیر مقبول جوړیږي ځکه تاسو لږ بره وګورئ څلور صورتونه کې یو وجه بخامه وجه کې به یو وجه خامخاوي یا خو مخالفت د دې د وجه نه کوي قولان او فعلان چې منسوخ دي نو منسوخ باندې څوک عمل کوي یا دې وجه نه کوي
چې کدا ټیک نه دی منسوخ نه د سره ټیک نه دی مطلب موضوعي دی موضوع باندې څوک عمل کوي نه کوي یا د دې وجنه چې د راوی چې دی روایت هم کوي خو فاسق دی عمل به نه کوي نو فاسق روایت هم غیر مقبول وي یا دې د وجنه چې ارشوي ته دی نو به هم ضبط فکرانه لینو حافظه کمزورې ده به هم غیر مقبول دي لکه اره وجوالي دی وجنه غیر مقبول جوړيږي فجي واختلف فيما اذا انكر المروي عنه قال بعضهم يسقط العمل به بلک بروګری مریض انتهي آسان دی ښا کله دا څه وشي چې مرویان هو شره د چانه چې روایت شوی هغه نه حدیث یې وي لکه مثال په تور باندې زه دې سړي نه روایت کوم حدیث بیانوم کله چې ته پته ولګي دا وردا خو ما ته پته نشته دا ما ته ویلې دي زه ما دا حدیث اوریدل د امیر نه د امیر نوم دی امیر ته خبر ولګي پته ولګي د امیر و یار ما ته دې حدیث باره کې پته نشته چې ما ته ویلې دي په دې پوه شولې مکمل قطعین کارونه کی ښا امون چې څه کې لګي دا غږ چې قطعین کارونه کی چې دې د سی ویل چې دا د سره ما ویلې نه دي به خو بل اتفاق غیر مقبول دي یو کې خبره نشته دا به کې دا سی وای چې ما ته پته نشته دا زمنګ باس په دې کې شروع دي اوس به دې چې حیثیت وي نو بعضی خلک وای دا غیر مقبول وي عمل به ساقط وي او دا صحیح خبره ده اواز علماء وینا عمل به نه ساقط عمل به کو خو باغ باندې با نسیان راغلی کنه ارشوي ودی ډیر بارګن مثالونه دي کا عاشق ذکر کړي نحوت البیګر کې دې مثال شته لکه ویلې میرا خبره باندې پوه شولې نو کله چې مرویان هو انکار وکي خو انکار غیر قطعي کا نو به دا حدیث باندې عمل کول ساقط وي کنه عمل به کو نو بازي و عمل به ساقط وي دا راجع قول له ابازي و عمل به نه کو عمل به کو دا غیر راجع قول له تو ګوري واختلف فيما اختلاف شوه له باغ حدیث کې دان کرول مرویان هو کله چې انکار د حدیث نه وکي مرویان هو د شان روایت شوه له قال بعضهم بعض ويسقط العمل به عمل به ساقطيږي وهو الاشبع او دا حق خبره ده وقد قيل شاويل ان هذا قول ابي يوسف رحمه الله دا امام يوسف سے قول له ان هذا قول ابي يوسف دا قول امام ابي يوسف سے رحمه الله قوله مرفوع و خبر بشي خلافا لمحمد خلاف ثابت امام محمد سبتا او فرع اختلاف ما في شاهدين وليس لك برو ګوري چا ویلي دي چې بداسي روایت باندې و عمل کو نه به کو به دا امام يوسف سے قول له او امام محمد سے وو عمل به کو بازار امامت سے قول شو خود دې اختلاف بنیاد اصل کې بل مسله ده هغه مسله ده چې کله قاضي نه خپل قضا یې ری خپل فیصله دی ری چې ما څنګه فیصله کړی ده لکه بل فرض ز قاضي ما د امیر ماته وي چې تاسو ما مبارک زما د پاره فیصله کړی ده چې دا نیز به مال 100 روپۍ راکړي زه مې دې فیصله خو ما ته پته نشته دا امیر را پاسي کې دا مدعي دا دوه غواهان راولي دوه غواهان گواہی ورکړي او یار قاضي صاحب ته دا فیصله کړی چې دا نیز به امیر له 2000 روپۍ ورکړي عثمان فیصله یې را ده امام محمد صاحب وي دا قاضي په نسيان باندې به حمله وو لہذا به خبر باندې دوه کسانو په گواہی باندې به عمل کوو 100 روپۍ بنیز امیر له ورکړي امام یوسف صاحب وینا قاضي نه چې خبر یې را ده بازار سره خبره ده قضا ده نه لہذا بل قضا بکیږي دې قضا د هیڅ اعتبار نشته خبر باندې پوه شولې امدا قشاندل دم دی مرویان هو خپل روایت یې دی راوی په گواہی ورکړي چې نه تا ماته روایت ویلې دی امام محمد سے وای بس په نسیان باندې به عمل کو ولا قبله به امام سب سے وینا مرویانو خبر یې ده نه به علماء لکه غازی نه چې فیصله یې لري ویږي به وګورئ او فرع اختلاف فيما دا مسله فرع دا قبل اختلاف بل اختلاف د امام یوسف سے امام سے بمنس کړي کوم اختلاف فی شاهدین شهید علی القاضی د دوه غوانو ترمنځ چې گواہی ورکړي په قاضي باندې به قضیه په یو فیصله او ولا یذکرها قاضي ته فیصله نه یادېږي قاضي رائے دنه کې فیصله را نو قال ابو یوسف رحمه الله امام یوسف سے ویلا تقبلوا نه بقبليږي وقال محمد امام محمد سے ویدا قضیه بقبليږي ها تقبلوا فیصله بقبليږي
والطعن المبهم لا يوجب جرحا في الراوي كما لا يوجب في الشاهد اخري مسله ختميږي تاسو له برو غره کله چې په راوي کې طعن ولګېدل خو مبهم طعن یو راوي باره کې چا ویل دا راوي ټیک نه دی اصل کې طعن په دوه قسمه معنی دی او دې ته ویل کې جرح په دوه قسمه معنی ده او بل د څنو مې څنو ته طعن یو طعن بل چې لري خیر رسول کې دي تعدیل یو طعن یو تعدیل طعن هم په دوه قسمه ده جرح هم په دوه قسمه خیر رسول کې دي کنه یو ته طعن مبهم وي یو ته طعن مفسر وي یو ته تعدیل مبهم وي بل ته تعدیل مفسر وي طعن مبهم چا دوی دا سره ټیک نه دی ولی ټیک نه دی وجه ونه وي او طعن مفسر چې سبب د طعن بیان کړه سره ټیک نه دی ځکه زنا کوي دا سره ټیک نه دی ځکه دا دروغ وي دا سره ټیک نه دی ځکه شراب او دغه شان تعدیل په دوه قسمه دي مبهم دا سره خسړې دی ولی کله وجه ونه وي دا سره خسړې دی ولی رښتوم کوي تقوادار دی تهجد کوي دې دی ویل کیږي تعدیل مفسر بهرحال اوس په ورامي باندې طعن ولګېدل او طعن مبهم دی مبهم دا من خیر الرسول کې ویلي نه طعن مبهم پر راوي باندې اثر نه پرې باسي یعنی دا روایت به مقبول په خبره پوه شولې وی ولی وی ځکه طعن مبهم په یو شاهد باندې اثر نه پرې باسي یو گواره لګوي ورکړه او یو کس را پاسې دغه دا کوم گواه چې گواہی ورکړي دا خسړې نه دی ولی خنه دی وجه ول بیان نکړه د په گواہی کې څه اثر نه پرې باسي د گواہی گواه په گواہی باندې اثر نه لويږي او سره د دې نه مولوی صاحب شهادت چره دې مسله سخت ده د خبر روایت د خبر د مسلې نه د چا مسله سخت ده شهادت ده ولی شهادت کې عادت شرط ده کم از کم دو کسان وي عدالت پکې شرط ده دغه شان تاسو معلومه ده عدالت پکې عدالت خپل شرط ده روایت کې نو عادت پکې شرط ده عادت ذکورت پکې شرط ده ازادي پکې شرط ده خلم ده کنم ده او په باب د حدیثو کې څوک روایت کوي هغه کې نه ذکورت شرط ده مذکر او مؤنث یو شنیسیت ده او نه پکې ازادي شرط ده د آزاد او د غلام یو حیثیت ده نو باب د شهادت چې دا مشکل دی او بهم په دې کې په شاهد باندې توانه به هم ولګي نه په گواہی باندې اثر نه پریوزي هغه چې باب د حدیثو کې په راوی باندې توانه به هم ولګي د راوی په روایت به اثر نه پریوزي خبره پوه شولې ها کچري جرح مفسره وا جرح مفسره نبي به د راوی روایت غیر مقبول وي اثر به بری باسيګا خو شرط دار چې جرح مفسره د هغه چانه د چا چې جرح مقبول ایګا تاسو په خیر الرسول کې ویلي دي د هر چا جرح مقبول نه یو سره متعتن دي متشدد دي متعصب دي متعنت متعصب او متشدد د دې خلکو طعن شي غیر مقبول وي نو وي والطعن المبهم والطعن المبهم چره لا يوجب جرحا في الراوي دا نه ثابت جرح پر راوي کی کما لا يوجب في الشاهد لکه څنګه چې په شاهد کې نه ثابتې ولا يمنع العمل به او نبوي او من بنبي عمل په دغه شان حدیث باندې دغه شان راوي په حدیث باندې الا اذا وقع مفسرا مگر دا چې دا طعن مفسر واقع شي بما هو جرح او بداسي الفاظ باندې وی چې هغه جرح هيغه اوس که جرح مفسر او خو داسي الفاظ او چې جرح نه و هغه سره وي دا راوي ټیک نه دی ولی ټیک نه دی وای دا روټي خوري دا څه خبره شوره دا توان دي دا سي تواني چې توان وي لکه امام صاحب بارک څوک وي دا صحیح راوي نه ولي وای دا په فقہ زیاته بیان او زیاته بیان ولندا خو صفات دي علم دې کنم دي یو کوم شو ما ته لګه ګوړه راکا وای ځاله کوم کزان لډیره ده خو به راکا کنه چې نه ده خدي بما هو جرح جرحي متفق عليه متفق عليه جرحوي او د چانوي ممن اشتهر بالنصيحه هغه چانه جرح راش څوک چې په نصيحت باندې مشهور وي خیر خوای باندې د دین په خیر خوای مشهور وي ولاتقان او پرهیزګاری مشهور وي دون تعصب په تعصب نه مشهور عداوت نه مشهور من ائمه الحديثنا
چې څوک منسیات او بدخان مشهور وي دا جرح مقبول وي د ائمه حدیثونه څوک چې په تعصب او دعوت باندې مشهور وي د ائمه حدیثونه دا غیر مقبول وي خبره پوه شولې بس